ننعم شوي دی دنیا کی دا تقلیدا رب بیان کړلو پدی مونږ توعیدا اطاعت الله رسول پس روان شي چې دنیا او آخرت کې شي سعیدا متکلمین دی کنا اشاعره دی کنا دا ابو منصور ماتوریدی بچیان دی دا ابو الحسن اشعری بچیان دی دی خود اللہ اسماء و صفاتو کی تعویل کی نو بی اللہ بسن حیا کی نو حیا دی صفت دا اللہ نمانی دا ځان سره نوٹ کے چه حیا دا اللہ صفت دی صفت ثبوتی مشتا لکه حدیث دا ترمیزی کی چرازی ان اللہ حی کریم اللہ حیا جواندے دے ستمن ذات دے یستحی اللہ حیا کی اذا رفع الرجل الیہ یدے دلتا صفت ثبوتی ذکر دے حدیث کی او دلتا لا یستحی صفت سلبی ذکر دے خدا صفت خاصہ دا رب العالمین دا حیا دا اللہ تعالی سنگ دا نو دا متشابہاتو ندا دا مخلوق پشانت حیا ندا منگ تا دا دی پتہ نلگی دا حیا دا نکول وضاحت دا دے چه دا چانا اللہ شرمیگی نا چه دا چا دا یری دا وجنا یا دا چا دا اشکال او اعتراض دا وجنا اللہ یو حکم یو قانون یو خبر او یو مثال پریگ دی دا سے حیا اللہ نا ندا ثابت دا تینا نفی دا او نفس حیا چه پچا دا چا خبر واپس نکی دا سے حیا پا اللہ کشتا اللہ قدردان دے وی چه ما تا سوک لاس را اگدگی وی مالا حیا رازی چه واپس کم نو دا سے حیا والا ثابت دا نو حیا ثبوتن و خلبن دوالا دا رب العالمین صفات دا سوک جی دے حیا کی تاویلات کی گنا نو دا صفات منکر دے او دا صفات منکر ندی مگر اہل بیداو او دا عقیدی بدتیان چی دا گمرا دی او پتی کچی دی مبالغو کی نو دا کافر گرزی دیا بالعموم تعین مونږ نه کوو چې ابو الحسن اشعری کافر شي نه ابو منصور ماتوریدی کافر دی څه نه وایو خدا وایو چې دا دا عقاید دي نو دا د گمراهۍ او د کفر عقیدې دي یو مناظر تاسو لیدل کوم نه لیدل ښکارا باندې په مناظره کې ونه وي دا قران د الله کلام نه دی ښکارا باندې وي دا خبر د الله دی نه مني وی د الله په خبرو کې आवाज نشتا وی د الله په خبرو کې حروف نشتا دا ګورې زمون عقیده ده چې دا کلام الله کم زمون لاس کړي دا لفظ بلفظ د الله خبرې دي او یو مد او کړه زبر په دې کې د ځان نه دی شوی دا د الله تعالی خبرې دي کلام الله دا د الله صفت دی او دا جبريل اورېدلې دی د الله نه او بیا د جبريل نه رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدلې دی ولي کلی شوی دی دا دا اللہ خبری دی کچر دا دا اللہ دا خبرو مطلبی دی وی دا دا اللہ خبری ندی دا وی دا اللہ دا خبرو مطلب دی نو بیا بک دا علف لام میم بولے دی دا دا خو مطلب هم نشتا او دا علف لام میم دا سشنا جبریل مطلب جوڑ کرے دی علف لام میم دا تلفظ اللہ کرے دی او دا تلفظ پا چننج کی مشرکین ترہ لے گلے دی او من وایو گنا پا قرآن قسم من جائز گنو گنا گنو پا قرآن قسم جائز دے نو قرآن کا مخلوق شدی ہوئی قرآن صفت اللہ نے دا مخلوق دے نو پا مخلوق بندے قسم جائز دے من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا دا احناف دا پارا پا دی قرآن قسم حرام دے بیا زخو پا دی قرآن قسم کوم دا خدا سے دے لگا ما چا پا اللہ قسم کو دکنا دا اللہ صفت گنم کلام اللہ دیو یو کلام لفظی دے و بل کلام نفسی دے کلام لفظی بھی دی تو کلام نفسی بھی برا چتا سے شیر ہے مطلبون دی اغوی آوی نا اوری دی لیک شوی دے او نا اغی کی بھی حروف شتا دا خر نوے کم اقل یا چا نظام نا خبرے کہے دا خود تک دا خبرے کہے قرآن کی راضی یسمعون کلام اللہ دا خلق دا اللہ کلام اوری دا زجو السواما چی ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودا دا تاسو دا اللہ کلام موریدو نو چی دا کلام اللہ ندی نو تاسو کلام اللہ بیا موریدو سنگا یسمعون کلام اللہ وی اللہ آواز نکی وی کدا کلام شنی وی دا خلو غواری خلوی آواز غواری او خلو آواز خوی دا انسان صفت دی وی بیا اللہ لجسم ثابتی گی دا گرو نانک بچیا دا خود تا اگا خبری که تا عقل پس روانی تا دا رازی فلسفی پس روانی تا قرآن و سنت دی مسئلہ کے بریغ رہے تا متکلمین نا متاثر ہے اشاعرہ ماتوریدیوں نا متاثر ہے
دا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ کله چې आवाज وکستا رب موسی علیہ السلام ته نو موسی دا आवाज واورید کو نه لري ته چې وی الله لره आवाज نشته موسی علیہ السلام سو اورید او دا ندا د څه شي ته چې وی دا حرف د الله خبري نه دي نو دا په یو حرف بیا لس نه کې ولې ملایوي لا اقول الف لام میم حرف لكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف دا الله کلام ته حروف وي په حدیث کې کنه وي دغه حدیث ته حروف وتویلي ته په حدیث پوهیږي سو حدیث بالکل شته ته حدیث تکې نه کنه تا خو ټول عمر د تقلیدي فقه نه تیر نشوي ته خو د قاضي ابو یوسف او د محمد دغه کذاب خلکو په لار روانه تا قران او سنت کله کتلی ته خو قران او سنت تکې نه ته په پوهیږي چې تاو غنیتا ته خو ټول عمر مفتابه اقوالو کې ستاسو چې څوک دي ته خو د عالمگیری د غندونو خبر نشوي ته خو د علماء دیوبند لکه پریده کړه ته خو د نقشبندیت چې پریده ته خو د تنظیمونو پاټو ډېر خبره پریده نو د قران او سنت واوري ته قران سنت اوسګار نه تا سره ټیم نشته نو ته خو سیکل سره پیاده په منډه یو سړي سیکل سره پیاده منډه والی چا وته وروخه جوړوي په ما نا وخت لري ټیم را سره نشته دي سیکل سره پیاده په منډه دي فلسفه او منطق له زور ورکړی دی چې صدفاره د فلسفه او منطق وي او د صرف او نحو معانی وي هغه قران او سنت نه راځي ودا سي آیات مشته چې الله د پاره پکې आवाज ثابت کړي رسول براشي واذ قال ربك للملائکه کله چې او استرب ملائکه ته نو دا رب وته او څنګه وکدا او ثابت شي چې ویل نو خلص ثابت شو او چې خلص ثابت شو جسم ثابت شو او دا د مجسمه عقیده ته خبرې دي لکه الکه د هغه بارک موږ لن و الیس کمثله شیء الله لره خلشته خدا څخه نه لکه مخلوق الله لره आवाज ته خدا څخه نه لکه مخلوق الله د پاره صوت ته خدا څخه نه لکه مخلوق الله د پاره لاس ته خدا څخه لاس نه لکه مخلوق خبره ختم لیس کمثله شیء او دارنګ الله تعالی فرمای فلا تضربوا لله الامثال الله له داسې مثالونه نه بیانې چې د الله داسې خیلاس ته لکه زما د الله داسې پاندې ده لکه زما الله داسې پوکي ور کوي لکه زو الله داسې را کوزيږي لکه زنا فلا تضربوا لله الامثال ليس كمثله شيء دا معتزله او دا شبهات راستري د حادث او د قدیم او د عرض او د جوهر خبرې راستري ويره دا کلام چې دنه ودا جوهر ده دا پاندې چې د ودا جوهر ده دا خبرې چې دی ودا جوهر دي دا سمعم جوهر ده یا اراز دي دا ټول وی اراز دي ودا جوهر غوړي او الله دا عرض او جوهر نه پاک دي یو صفات بولنه ثابت ده نو دا ټول دیوبندیان منی کنه وی الله اوري والله ویني سمیع علیم کې خودیم دا معنی کوي کنه چې الله اوري نو اوریدل غوږ واړي کنه واړي غوږ کپره واړي کنه واړي کپره بدن واړي کنه واړي بیا ختم مجسمه شوی دی ټول چې ترجمه کوا ای هو السمیع العلیم معنی سکی هغه اوریدون کې او پوهه دی نو پوهه سینه واړي کنه واړي پوهه دماغ واړي کنه واړي اوریدل چې کوم دی هغه وی خبير او بصیر دی خبردار دی ولیدون کې دی لیدل سترګې واړي کنه واړي سترګې بیا کپره نه واړي دا یو غلط عقیده ده چې په دې خلکو کې راوته را موږ د الله صفات منو بغیر د تشبیه او تمثيل د مخلوق نه دا وایو چې الله ته اسپارو دی کله کله وایي موږ تفویض کو مفوض یو معنا دا چې الله ته اسپارو دا الله ټکی ډیر بدرنه وایي نو عوام هم وایي چې څومره غڅړی دی